د اوو قبایلي ایجنسیو په خیبر پښتونخوا کې د ضم کېدو نه 2 کاله پس د خیبر ضلعي انتظامیې په اورنۍ ځل باندې یو داسې ویبپاڼه خلاصه کړې ده چې په هغې کې هغوی د دغې ایجنسۍ د ولس سره واړه هغه معلومات شریک کړي کوم چې به پخوا نشو شریکولی. په دغه کې د دغې ضلعې د انتظامي امورو په هکله باندې د بجټ یا د بودیجې په هکله باندې د جاري سکیمونو په هکله باندې صحت تعلیم په هکله باندې او خاص کر د سیلګرۍ په هکله باندې ډېر د زړه پورې معلومات شریک کړي. راځئ چې د خیبر ضلعې ډیپټي کمشنر محمود اسلم وزیر نه د دغې ویبپاڼې په هکله باندې پوښتنې وکړو. په دې کې موږ خلکو ته ډېر سہولیات ورکړي دي. هغه دا دي چې که څوک د ډسټرکټ ګورنمنټ ترقیاتي کارونه غوښتل غواړي چې ویې ګوري نو هغه هم په دې باندې آنلاین شته. دې کال کې کم سکیمونه به که هر قسمه وي، که د سړک وي، که د بلډینګ وي، که د سکول وي، دوی هغه کتلی شي چې دا په دې کال کې به پوره کیږي. نو هغه تفصیل موږ ورکړی دی. بیا ځینې سکیمونه داسې وي چې لکه پکار دی چې دا روان جون ته هغه کمپلیټ شي، کمپلیشن ټایم وي، خو هغه کمپلیټ کیږي نه. نو خلک بیا د دې باره کې بېچینه وي چې دا څه وجه ده چې نه کمپلیټ کیږي. نو په دې ویب سایټ کې تاسو هغه کتلی شئ، وجوهات یې کتلی شئ چې په څه وجه به نه کمپلیټ کیږي. یو دوه سکیمونه به کیدای شي داسې وي چې هغه به د ټایم نه اول پوره شي. نو خلکو ته پکار دی چې د دې باره کې مونږ په دې باندې ویلي دي چې دا د دې د وجه نه یا افیشنټ کار وشو، یا خلکو مرسته زیاته راسره وکړه، یا زموږ ټیم ته کړه، یا په څه وجه چې دا سکیم. بیا لکه د کووډ نن سبا د حالات روان دي، څنګه چې د 15 میاشتې څو مخکې تیر شول، د افغانستان نه به خلک راتل، د خپل خیبر کرایسس به و. نو په دې باره کې به مونږ خلکو ته وقتاً فوقتاً شیونه اپلوډ کول چې خلکو ته دا سہولتونه مونږ ورکوو. او نن دا مریضان رالل، د دې مریض دا سټیټس دی، چا به میسج وکړو، اس ام اس سروس مو ورکړی و، میسج وکړو چې دلته خو دا مسله ده، دا مسله ده، زما ټیسټ ریزلټ نه راځي، دا ولې لیټ شو، د بل ول زر راغی، زما ول نه راځي. موږ به بیا هغه ته په 24 اورز کې جواب ورکو. بیا داسې دی چې زموږ د ډسټرکټ ایڈمنسټریشن نور د لاین ډپارټمنټ اسسمنټ پرفارمنس اسسمنټ کیږي. اوس د وزیر اعظم پورټل چې کوم باندې خلک شکایات کوي، هغې حوالې سره که دوی غواړي چې زموږ د ډي سي خیبر څه پرفارمنس دی، هغه په دې باندې کتلی شي. یا خلک څونه پرسنټ مطمئن دي د شکایات حل کولو نه، نو د په هغې ویب سایټ په ترو باندې دا کتلی شي. دا مونږ هر څه دوی ته په خپله اپلوډ کوو چې تاسو زمونږ پرفارمنس وګورئ. د مختلف ډپارټمنټ بجټس چې دي، چا سره څونه پیسې دي، که یو ډپارټمنټ سبا وایي خلکو ته چې ما سره خو پیسې نشته، زه کار دې د وجې نه کوم، نو دی د دې ویب سایټ په ترو کتی شي چې تا ته خو ډي سي پیسې درکړي دي، حکومت پیسې درکړي دي. سپوز زه وایم چې زه دا کار دې وجې نه کوم ډي سي چې ما سره پیسې نشته، نو خلک زما په ویب سایټ کتلی شي چې تا په ویب سایټ کې خو پیسې شته، خو دا خو ته په خپله کار نه کوې. نو په دې کې موږ د خلکو سره فیډبیک نظام هم ورکړی دی. که څوک په ما باندې کریټیسیزم کوي چې ډي سي صاحب ستا دا کار غلط دی، ویب سایټ ته غلط دی، په ویب سایټ کې دا شی ټیک کا، یا ته د خپل دفتر ټایمینګ ټیک کا، یا دا، نو هغه هم شته پکې. بل زمونږ د ډسټرکټ ګورنمنټ هر سړي باره کې دی په دې باندې معلومات کولی شي. د دې سره ورسره ای سروسز ته که موږ راشو، نو ای سروسز داسې دي چې نن سبا په هر بار ملکونو کې او په پاکستان کې هم ډېر شیونه خلک وایي چې آنلاین اپلای وکړه. نو مونږ وایو چې خیبر د اول ډسټرکټ ولې نه وي چې دلته مونږ آنلاین سروسز سټارټ کړو. ډومیسایل د سټوډنټانو ډېر غټ ضرورت دی. یو سړی که په انګلینډ کې په افریقا کې ناست دی د خیبر، او د هغه زوی دپاره دی وایي چې ما ډومیسایل جوړ کړی، دی هغه ځای نه د ویب سایټ په ترو آنلاین اپلای کولی شي. هغه مخکې ویریفیکیشن دپاره ملک او اے سی تحصیلدار دستخط دپاره به دی خپل ګرځېدو په دفترونو کې. مونږ دا ورته ولنټیر کړله چې دا سړی چې بار دی، نو د ده ډاکومنټس چې مونږ سره اپلای راشي دا مونږ پخپله یوسو، د تحصیلدار د اے سی د ملک نه ویریفای کو، او بیا یې اپلوډ کو. نو هلته په واشنګټن کې، په استرالیا کې هغه شی خپل ځان ته ډاونلوډ کی. اوس ټایم کم دی، خو که دا ویب سایټ څوک وزټ کی، نو په دې کې بېتحاشه معلومات مونږ ورکړي دي د خپل ګورنمنټ. ډي سي عموما دا یو تاثر دی چې انتظامیې چې دي یا حکومتونه چې دي هغوی خپله کارکردګي د عوامو سره نه شریکوي، پټ ساتي. خو تاسو په اول ځل باندې د خیبر ضلعې انتظامیې داسې یو ویب سایټ خلاص کړ، د دې په شا باندې څه سوچ او څه فکر و؟ نو دا زما خپل ذاتی او زما د ټیم ډېر خواهش و چې موږ یو داسې پریسیډنټ سیټ کو، داسې یو مثال سیټ کو
چې که زه دلته ډېر هم وایم چې موږ دلته ډېر صاف او شفاف او ډېر ترانسپیرنټ نظام چلو، پیسې څوک نه اخلي، رشوت څوک نه اخلي او څوک تنګول نه کوي، نو دا به حقیقت باندې په دې نه وي چې څو پوره ته خلکو ته معلومات نه ورکوې، اکسس نه ورکوې، نو بیا به څوک څنګه زما اسسمنټ کوي. لکه که اوس زه خلکو نه هر څه پټ ساتم، نو دا بیسیکلی د دې وروستو دا آیډیا وه چې مونږ وایو چې مونږ شفافیت راوړو، ټرانسپیرنسي راولو. دې صاحب اخرنۍ پوښتنه دا ده چې په قبایلي ضلعو کې چې کومې اوس په خیبر پښتونخوا کې زم شوي دي، هلته یو خو د انټرنیټ ډېر مشکل دی او بل د بجلۍ ډېر مشکل دی. ویب سایټ چې دی هغه د بجلۍ او د انټرنیټ نه بغیر نه اپریټ کېږي، نه فعاله کېږي. نو دغې لپاره تاسو څه بندوبست کړی چې خلک د دغې ستاسو چې کوم د انټرنیټ یو تاسو یو ویب پاڼه جوړه کړې ده د دغې نه هغوی استفاده وکړه؟ جی بالکل، ستاسو خبره ډېره وزن لري چې زمونږ خیبر یا داسې نورې مرز ډسټرکټس کې هلته د بجلۍ او د انټرنیټ دا خو یو ډفرنټ چپټر دی چې مونږ د بجلۍ او د انټرنیټ دا دپاره حکومت سره خبرې هم کړي دي او حکومت هم ډېر زیات سیریس دی چې مونږ دلته د بجلۍ حالات هم ټیک کړو او د 3G څه شکل کې دلته مونږ خلکو ته سروس ورکو، او کوشش به مونږ دا کوو چې داسې څه سنټر یې کولاو کړو لکه د اسسټنټ کمشنر په دفتر کې، تحصیلدار په دفتر کې، او په مختلف لکه سکولونو کې لیبارټیانې دي، نو په هغې کې مونږ داسې سنټر یې کولاو کړو چې هلته فری نیټ وي. ولې چې سکولونو کې په کمپیوټر لیب کې او د AC په دفتر کې اسم انټرنیټ استعمالیږي چې مونږ عام خلک څوک غواړي چې مونږ دا سروس یا دا ویب سایټ کتل غواړو، نو چې هغوی ته فری اکسس ورکوي او فری نیټ هم ورته ورکوي، کمپیوټر لیپټاپ هم ورته اویلیبل او ګوري. نو دا داسې شی دی چې خلک اول نه ورته اویرنس وي او مونږ خلکو ته یو فورم ورکړی وي.